فاستفتهم مسلمين تفوسك فاستدعوا غلا اي ربك البنات ايا ثابت رب البنات يويد الله عزير ابن الله دي عيسى ابن الله دي ملائك بنات الله دي ده هر خلق بدي عرب جو خانانا دي ده الله دي تفوسك ايا ابن الملائك دي او دي پر زامن دا خبره کوي تاسو طلب د پټي او بیا شک په ایمان یو خبر سو ام خلقنا الملائکه بلکې دا پرې بل خبر کوم په دې کې برشتي انسان یو غلطي د الله لونه دویما پرشتي جنا کوي دو غلطي شي او دریو پکې وایي دې عبادت شي معبودين دا پکې دی مشفق ایا په لکه موږ جن پرشتي پرشتي او دي حاضر نو حاضر کنه نو څنګه خبره کوي ترڅ یو خبره کې خوشي مشاهده کړی بل طریقه خوشتي پاک نه معلومي الا وورا انهم بشکوي من ابکهم د دروغ د وجنا وای ولد الله بچی دا ورې زیګون کړی دی الله ولد مذکر تم وای مؤنث تم وای یو تم وای ګڼ تم ویل شي ولد فعل معنی مفعول وانهم لکاذبون بدرس مالکم سری تاسو باندې کوي پتا څنګه پیسې کوي افلا تکو صحت نقبلو ام لكم سلطان مبين یا تاسو په دلیل واضح دا پرېنم بل خبرکم فاتو خپل کتاب راوړئ کتا سرشینی دا امر سره دا تعجیز نشي کولای وجالوس بل غلطی شروع وجالو بینه وبین الجنه نسبا ګرځول دي خلقو د الله او دې دغه په رښتو هم کې څو د اولاد هم کې نسبا د الله هم کې بینه وبین الجنه پیرانو هم کې نسبا جنہ الشیاطین دلته لیکل دي د مجاهدنا کفار د قریش ملائک منت الله ابو صدیق ته نسخري سوق دي مې دي سوق دي د سردارانو د پیرانو لونه د پیرانو سرداران چې وي دا لونه دا پرشتين اعوذ بالله د الله ګنري او د سردارانو د پیرانو نه ودونه کړی یا ترجمه ده د دې د الله په مس کې سبب مناسبت ته څنګه الله معبود دی دا رنګي دی معبود دا پکې ورسو حسن بصري دریم یو قول د بعض انتقامات د دنیا دوتن پیدا کړی دا خیر الله پیدا کړی دی شر چې کوم شیطان ادواره برابر دي ځان او فرمان دا قول پکې برسو خدا دې امام رازی دا قول راځي او دې دا راځي نه بلکې مرګ خو به تر دا قول پکې راځي چې الله نوري او استداران سره یا دا الله او د دې په اشتباه منځ کې د پیرانو منځ کې مناسبت دی هغه معبود دي معبود یا دا خبره چې دا په شي چې کوم دي کنه فرشتي مو یزدان خدای دی احمد شیطان دی خالق د خیر الله دی خالق د شر شیطان دنیا کې چې څومره شرونه دي شیطان دی دا یو مناسبت ولقد علم الجنه قسم دې چې واقع دي هغه پیریان چې دیو ته استغانه وي انهم درجن لمحضر حاضر مکه في جهنم تا نو چې کوم خلک معبود وي نه غي ادا الله بچي وي نه جهنم ليشي خبر وانهم ولقد الجن انهم دا پیریان دغه شیاطین لمحضرون حاضر بکرشي جهنم یا رب القوا د دې او د الله په مکه مناسبت ته استحقاق دی باقي نو دغه جهنم ته دې څنګه د الله د مکه مناسبت پیدا شي هغه درېمه خبره چې تاسو وکړئ چې دا خالق د خیر او خالق شر نواقب دي پیریان انهم ندغ الها وتمغوي دا شیطانان چې دي ادي خالقان دي خو محضر دي جهنم سبحان الله ما يقول باقي الله ذل كم ضروره دي بیان لكن عباد الله چې مخلص دي هغه به بچي لكن عباد الله مخلص بچي فانكم تاسو وما تعبدون تشيبات کوي ما انتم نه تاسو عليه فالله ما دي بفاتي سو په فتنه کې اچون کې نه سو ګمرا کول شي وصفي بکوي نو په دې ما ګمرا کول کوي او سو ګمرا کول خالقیت نشي کولای چې خامخا ګمرا کوي الا من هو من حرس السوال الجحيم وي دنه کې دغه جهنم اوس د پرشتو خبره کو پرشته وای چې موږ د الله بندګان اوس الله خبره نقل کو الله او قول د پرشتو وما منا نشتي فمون کی پرشتي الا له مگر دغه پر مقام معلوم یو زید معلوم ټول پرشتي اقرار کوي چې دا تاسو سوال د الله نه نعوذ بالله غلط وایي موږ الله ته شریکان نه زموږ مرتبه معلومه دا نه اخوا دي خو اصلي نشو نلته وسوي لکه چې الله تدبیر د عالم په خپل په مقصود نه لا تجاوزوا
ولا يستطيع ان يزيد الطاقت الى ان وبشي خذ ما لازمته اظن صداقت الذين اخوادي خوشوا تعالى دلوينا وما منا الا له مقام معلوم زموږ لپاره یو مرتبه معلومه ده چې خپل کار دی وإنا نحن الصافون وبيشك من سفترون فنحن الصافون کی اختصاص لیکن حسر دی خالص من سفترون کی تقبل نفسون باندې یا په قدمونو په مانځ کې یا په دعوات کې یا د عصر چاپیره یا دعا کوون کې د ایماندار لپاره وإنا نحن مصبرون امونږ ته الله په دفاره پاکي غنو کې د هغه اشیاءونه چې د الله شان مناسبت دي وإن كانوا ليكونوا وإنهم كانوا ليكونوا او خام خالي وغيره دا اوس بل خبر شوخه په فرشتي لاړ وانهم دا ذکری باشندگان دي قریشان ليكون دي به لو ان عندنا كتب من ذکر سیاداش او سرسيات بمكنو قسم من الاولين دا جنس الكتابون من الاول دا مكنونا دا جنس الكتابون دا مكنونا ان التوراة انجيل كله لكم الكتاب لغله من بدا الله بدگان مخلص من بعد الله عباد من ته کتاب نه راځي فكفروا به فاصيح يشوا افصاح كيد محذور چې محذور واسي سبارو باسي نو مونږ ته کتاب ونه فجاءهم ذکر داریا فكفروا به وسوف يعلمون ذلك چې په وشي وغل سبق کلمه نو خام کشره وینا زمونږه د فرد بندگان او رسولانو انهم هم مسؤول د دې بخام کېږي شي وان جندنا بشک فوجان زما لهم الغالب خالص زور ورته اس اعتراض کوا فریقا کذبتم و فریقا تقتلون هر پیغمبر په دې معنا کامیاب نه دی یحیی علیه السلام ګور السلام ګور په هر وخت راغور څنګه نو چاوي د غلبي او د حجت په سره زما دین د غالبي د دلایل په بنیاد باندې دلیل به زمون موجود حسن بصری وایي مدد به کوي الله په جنگونو کې به کوي او پیغمبران چې کوم وجود مرشد شي دي هغه په دوه کم بدی په جنگ کې دي په جنگ کې بدی راځي دوه دریم یو انجام د غلبي بدلی پیغمبران په جنگي پاتې یا بو پاتې خو انجام پدای چې پیغمبران او دغه دلبه غالب کی نو دا پکې وای زماجن به همیشه غالب تولى عنهم واقشر دینا حتی یو ټیم پورې ځکه موږ پورته تویناش د جنگ مکوونه وابصرهم ګور بي حالت دي ګورا پسو په دې بهم څنګه دي انتظار عذاب کا صبر کوا د مصیبت دي ایا په عذاب زمانه جلدی کوي لکه دی به چې عذاب راول کنه عجل لنا قطنا کله چې عذاب بساحتين دلی په میدان باندې ساحه د کور مخه ده ساحه عرض الواضع عند الدور مکان واسع مطلقا میدان ده سره سبا سنا کار سبا دی ورو شو کوم خلق ما چې عذاب را دي وخت سبا کې مؤقت عادت د جمهور خلق پین د شپې دي او حمله کوي سار کې مطلب اغه عذاب چې را دي وخت سبا کې د سنا کار دې سبا دی ورو شو خلق نو وخت دعوت میراث شي او دی بیا ایمان وروړي نو د پښن وتولى عنهم اختواروا حتى حين وابصر ګورا بیا دوباره متصلی د پاره تاکید د پاره چې قیامت روان دی بدل بدل سبحان ربک رب العزت فاکید رب صدر چې رب دې د غلوی عما يسكن داخلي بیان والسلام على المرسلين او سلام دې پر رسولانو باندې حمد دې الله لچ مربي د مخلوقات دا خو یو د نیکانو صالحانو السلام او شاباسه تشریف الرسول توحید ثابت شو چې پیغمبر دعوت په دې سلام شو یو بل فقہی مسله ته وګتله چې سره یو سره پلان کې عليه السلام نو بعض علماء کې امام نووي چې وايي پیغمبر خدا سره الله مصلي على محمد على اله الواجب نه الله مصلي وسلم يا صلى الله عليه وسلم يا واجب سلم نه يا واجب سلم ام نه او دیوی ثابت شو چې یو السلام وسلم شوابو کتابونو کې دا او زمو کتابونو کې دقه شندل کړي او دلته نقل کې ما دي حواله دا اختلافات په پیغمبر خدا کې چې محمد صلی الله علیه وسلم او محمد علیه السلام وایي په نور پیغمبر کې علیه السلام ویل شي په دې اختلاف او دویم الله خپل کلام ختم کړ په سمادي په توحید والحمدلله رب العالمین و هدایت جامع دی او کامل دی خپل دی واقع شی دی هي د جبلا چې الله د لوی مالک دی یا په سلام وکړي لمانځنه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام و هدایت پیغمبر خدا کوي بل یا پېښ مسموي هر معنی په پرداد وي او دوی چې ستاسو دې وګورئ کنه
گویا پورا پیمانه وغستله بل روایت وایي څوک پورا پیمانه کوي دالي وایي په کوم ځای کې چې کوم مجلس ته پورته کېږي نه غږی وایي یو بل حدیث به کې مجلس لپاره هغه بل دی سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا په سورہ صاد دې کې هم د عجز د پیغمبرانو کمزورتیا وې دا کما قبل تتمه ده څه پیغمبرانو ته ذکر شو څه په دې کې داوود سليمان دي دا ذکر پدې کې دویم په ما قبل کې زموږ لپاره نصيحت دی مخکنونه موږ د الله مخلص بندو نو دغه نقاط والقران صاد القران ورسې ذکر بل الذي يقول نو دام پکې وایا چې دې ذکر براشي نو ذکر خدای راکړي صاد ترجمه نه راځي الله به خبري انور اقوال پکشته صبح صورت دوم دي سو کوئی کافران د قران نه واپس شو والقران قسم دي زما په قران ذکر چې خاوند دی ذکر نصيحت تم وي شرافت تم وي شرف ذي الوعد ذي الشرف جواب قسم ان ذلك الحق تخاصم للناس ثالث وي اخبش ان كل لا كذب الرسل يوبل سړي پکې وي بل الذين كفروا قسم دي زما په قران چې خاوند یاداشت دي خاوند نصيحت دي خاوند عزت دي دا خبره پرېدم بل تاسو بلکې کافران دي په عزت فغلبك وشقاق په مخالفت کافران موږ زور وایو پیغمبر ته څه شویلې عزت په غلبك وشقاق په مخالفت کې دي پیغمبر یو طرف ته او بل دی بل طرف ته كما هلكنا دي خو په غلبك کنه الله سمره هلاکړي موږ مخکې دي قرن قومونه مراد قرن آل قرن فنادوا دي اواز کو کوم چې عذاب راغی په دغه وخت کې ولا تحين مناس او نو دا ټیم کې حين د خلاص چې تا ایمان یعنی یو پکې ما اولای مشبه باللیس دام اغلا کړي او تا پکې زیاته دا یا تانیس لپاره د شفای مؤنث دی او یا مبالغه لپاره او بیا وخت الاحيان دا داخلي الفحين بداخلي سو کو په لفظ دحين او سو کو په لفظ ظرف او الفي ولو وما للاتا في سوى حين عمل وحسب ذي رفعه فشاء والعكس قال ده لاتا عمل چکي په حين کې وما للاتا في سوى حين عمل وحسب ذي رفعه حسب مرفوع كده دي والعكس قال او حسب منصوب كده ولا تحين مناس ولا تلحين ولا تحين ندي دغتين تیم دخلاسي ولا تا وليس ندي دغتين تیم دخلاسي وعجبو ناشناگا شراشی اگه دیرون که منهم دادی دا قسم چه بنی آدم پیغمبر این تعجب که چه پیغمبر سنگ شو وآئی کارتن حاضر سایم دا خو جادوگر او کذابون درو جن دیکھ سکئی لا اس جیر کئی او دا چه سوئی دروغ وی اللہ نسبت کئی ولی آجال آلحة الہوان طول آلحة یو الہ کرو یو دوا درے سرو دا مگنو یو کرے یو او دا دی پسینہ کی ناس دا چه یو سرے فرض کا یو سرے چی ادا طاقت نه چې تمام مخلوق کنټرول کړه ولی علم کړه ولی قدرت کړه ولی دا دغه په دې ناس ان هذا لشيء عجاب دا یو شی ډیر ناشنا صيغه د مبالغه را ډیر ناشنا دا ناشنا ده چې پوخا په یو ځړي علاقه کې دا کار چانه کړي او رسول راشي چې دې قوم نشي کولای دغه نشي کولای دا ارسل الله سناشنا سبحان لا يتم الا ان ذوي علم وقدرته داوي زمنا عليه هو علم قدرته او يواد ان ناخذ كان شي كويس تاسو په دې وطن کې مصیبه وي تاسو د بادشاہ دې کني د بادشاہ وزیران نه د بادشاہ مشیران نه د بادشاہ دوستان نه او په غیر هغه دوستانو سره رسیدي شي لازمان بعد شات خبرې کې چاله بسکه اره الله تعالی سره دقه سیدته نه بغشل التوين قال في احمد بن ابي شيبه عبد بن حميد الترمذي وصححه والنسائي بن وجيل وغير ابن عباس دا جو ابو طالب بن شوف یو جماعت قریشان په ابو جهل اذا استوى على زمنا خدای ته کنځل کوي او کوي وي يفعلوا ويقول داوي که څوک دوی ته ولېګلې او باندې کړې سوال جواب شو دا هم دنه شکو او د پیغمبر ابو طالب او د پیغمبر خدا په مسجد ابو جهل دا باندې کړی دا غوښتم چې دې وراله خواته کینی چې د سره مینه محبت پیدا شي
پورته شو تدقه یقین دا ولدان تراسو بیا دلته کېناست پیغمبر خدا دې نه موندو د تر خوا کې دروازه سره کېناست ابو طالب ته وراره دا کوم ستنه شکایت کوي وای ته کنځل کې لګیاله وتا او دا خبره نه شو پیغمبر دا خبره کو یاد کړو زه غواړم د دې یو خبره کوي ویل عرب به تابع شي حکومت بدوي وي دې کې څه خبر دي ښا عرب به تابع شي دین هم بالعرب څه خبره کوم چې بادشاہي مو ته ملاوي شي او عجم ولا تکسونه او تؤدي له به العجم والجز خلق خوشاله شي لکه تمام عرب من خادمان شي او عجم بمزم شي نو بیا فقالته ما هي كملا وابيك استغفر ذنب قسمي لنعطينك وعشر دغه بمبره كل سوت نور وایا یوانا یول خبري منو لا اله الا الله یو خبر فقام ورتشو فزعل هيبت ذات يلبس ثياب جامع سندي اقبال خلق اجل آلة اله واحدة قال خدا نویجو ان هذا لستغفر اشنا خبر ورغه عیسی علیہ السلام په دین کې هم درې او دوه عیسی په دین کې دوه خدای یا درې او زموږ په بچان کو بلاد او دې خبره کې چې هغه چاند وي وانطلق الملأ من جرجر وانا اشراف د قوم روان جو ځل چې راغون شي کنه او سوي یو بلتا اني شو زي روان شو او خبره کولې يتحاورون يتقاول خبره کوي سوي اني شو زي واسفروا تنشي عليكم وليخبلوا معبودان ان هذا بشك دا خبره دې کوي کنه دا چې پیغمبر څوک نه او دې په توحید کې کلک ولاړ دی او بل خبره نو کوي مو ته داوکا او دې دغه خبره کوي ان هذا بشك دا خبره لشيء يشير يراد اراده کې دي شي دې خامخا د دې شرول غواړي بل خبر تیار نه دی ما سمعنا بهذا نريد بمثلي مسلماني في مثل الاخره ورستي دين کی ورستي دين یا د عيسى السلام دين دی یا د خپل مشران کوم دین دین پاره کوم دانش دی زمون په زمانه کې دا خبرې وي مخکیم وي ان هذا الا اختلاف نه دا مگر اختلاف من درو ابتلاء د دې مثال نشته یو ځل مولانا موضوعي په خپل خبره کوي چې د توحید موحد او د مشرک منځ کې فرق دی لکه تاسو د کتابو او د مشرکانو فرق کوئ نه غواړئ مولانا او د مولانا مطالعین چې هغه مخاص خپل خبره کوي هدايه کتره هدايه اخیرا راوړو هدايه اولا راوړو کتاب النکاح د مشرک سره نکاح نه کی او د کتاب سره کله ذبائح د مشرک رواني او د اهل کتاب رواني صاحب د هدايه وي دا چا خبره ومنو چا لاله پک مجاهد ده وي اقاق مجاهد جایز وي چې هغه توحید من مسلمان یا په حقیقت کې مسلمان لکه مسلمان یا د دعوی د حدا پوری مسلمان دا د هدايه بارش کتاب السوای فتح القدیر ګور الشامی ګور باب النکاح ګور ال کتاب څه مؤمنین بنبی مرسل او وحی منزل یقیني چې پیغمبر علی ګل شي او وحی منزل شي بدای الصنایا ولا هغه د اهل کتابو کې توحید شته خو مجملا تفصیل کې شرک دي چې تفصیل کوي نو شرک په اجمال کې ټول کارو څوک الله نبی څنګه کوي دلې داور کړی د سوای لا ولو آیات څنګه خو بیا په شروع اجمالا توحید دې تفصیلا شرک او مشرک ستوي داغه اجمال او تفصیل دواړه شرک دا اول شروع کی دا داغه کتابون حواله دي مولانا سے بوئی واذا اهل کتاب التسوي تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا اياه وتعصم من توحید ورسل او دلته مشرکان سوي وانطلق الملأ منهم ان يسبروا أيمشوا واسود الله بكم إن هذا الشيء ما سمعنا بهذا في مثل الآخرة إن هذا إلا اختلاف على الرجال أنزل إليه ذكر بيننا أيولي غلاشو نصيحة أو وعظ أو قرآن من بيننا فمزم دوما قد خلق ناس دي خانان دي ملكان أو دي قرآن نرازي أو الضبك غريب سلطة وحيرات بل هم في شك من ذكر بل دي شك دي لا زمان القرآن زمانا بل دا پریدا بلکوما دې اوسه پورې عذاب څخه نه ځکه دا خبره کوي لاول خو دا خبره کوي بیا چې شک کړي او بیا دې عذاب څخه دي ام عندهم دا پریدا بل وایي بل انتقال الاضراب
قال خزائن رحمت چې وحده یلو سجاده په دې پلاس کړه خزائن رحمت ربستا العزیز زورور دی الوهاب بخون کې دا خو الله کا زورور هغه دی بخون کې هغه دی د دې په څیر ام لهم السماوات پر اختیار تسمون زمري او بينهما فليتقود في الاسباب فاعذروا کی ولغي کنه دا ټول باندې پر قبول یو اسمان ته او باندې جندم هم دا مشرکان جندم یو فوج دی او ما دا بار بقین یو فوج دا فوجون لري او هنالک پهاغه ځای کې هنالک پهاغه ځای کې مکی یا پهاغه ځای کې د بدر او من المحزاب ده حزبنا یو فوج د فوجون دا چې ډیر فوجون ډیر شي او الله تبا کړی دي هم جند مبتدا واسه هم دی جند یو فوج دي او ما یو فوج د فوجون او محزوم شکست خورده ده یو خبره جند ماشو او دا هنالک ظرف او محزوم دا هنالک پدی پور متعلق شکست خورده ده په کوم ځای کې په دقه مقام کې چې بدر ده او من الاحزاب د قومون نه یو فوج د فوجون نه او شکست خورده ده لکه مخکې چې بشيري دقه څه بدیم شکست خورده بدر تبعی کې خیری التبوسر کو لخ خلق ده ګڼ کذبت قبلهم تکذیب کوي مخزینا قوم نوح او عادیانو او فرعون ذو الاوتاد میخون والا اوتاد دوتد جمدا میخون والا اس میخون والا ترجمه ده فرعون اوس فرعون د اوتاد څو کوئی دا د حکومت دی مضبوطی ته اشاره کوي پټ کوندي یکی په تشبیه وکي فرعون په کلکوال د حکومت کې دا څه فرق وایي د کوټه او دا دیوال نه د څه په حکومت کې خخ کړی دي فرعون سره یې د کوټه جوړ کړ او بیا په کوټې په کټ کې کټستنی په دې ځمکه کې ویښ تو بسا دا یو کوټه او ذل اوتاد چې خاوند دی خونه دې داسته بل ترجمه ده فوجونه غټ فوجونه په میخ باندې کول کېږي او څوک نه بل یو کارو چې بشار سزا ورکوله نو په دې لاس باندې ولا میخ تکوا په دې بل تکوا او په دې یو فوټه کوا د شي په ولا پاسه کان یا ستیرا پرېدا په دې پوښي سره وستل کې بیوته او بیا به راک او مان لړمان او ماران یو پرې خو او کان به پاسه په خېټه کې خو خپل دي شي دا مختلف اقوال یا خدا فرعون دا تشبیه هم دې میخون والا دې کلک او مضبوط حکومت یا فوجو لري او یا دې سزا ورکړي داسه نو هلاکړي موږ د مخکنه قوم بلو او عاد قوم فرعون زوتات او سموديان او قوم بلو واصحاب الايكه زنجل والا اولئك الاحزاب دغه حزبونه دي اغام حزبونه او دامه حزب دي ان كل نو هاجو مگر تکذیب رسول کړي هر یو تکذیب رسول کړي یو کړي دي بل کړي دي او یا د هر یو دعوت چون کېو دي په حق ثابت شو عقاب وما يذرو انتظار کې حواله دا کسان الا صيحه واحده مگر د یوې شری ما لها من بواب هغه پر فواق نشته دل لغون دې کې او مهلت نشته لغون دې مهلت نشته د فواق ترجمه کوي سره چې وخلو شي دوست خپل مخي واعظ کی زموږ په دن کې موږ غواړو شو موږ میخي شو نو عادت دا چې خلک وا میخي د بچی را پرې دا پیرا نو بیا سپي لري کی بیا دا غواړه دا بچی لري دا مخکې لري لشي بیا په دا ولا مې په لاس ورته تكون ساعه نو چې لکه څنګه ساعه بیا پیرا د فواق د حلبتين ومن کې او معمولی غوندي وقت 2 منټه 3 منټه هغه ته فواق لږ غوندي وقت پکې نشته الزمن الذي بين حلبة الحالب ورغبة افراد ماشوم سینلوي او په یو کې پي نو په خیره کې ختم شي بیا په هغه پي تاسو دې نه لګو وقالوا ويل ربنا اعظم ربا عجل لنا قطنا تجلد لكن خپل قط وخاده ورته حساب قیامت کې الله وسیرا ولا کان خان نشتی کنه کوي خو جوز مونږ یې راځي کنه قط پوری ويقال سيحف الجاهد قط د تحفه د هاي واتشا خلقنا خطون لکی نغه بیا چرته خزاني والا ویسا اذا خط ورک ملسو پیدا کا سل کا ذره کا اقط صحیفه د جایز سوی لانه قطعه من القطاس کاغذ دی د واتشا والملك النعمان يوم لقيته بنعمه يعطي القطوط ويطلقه دا استعمال هغه چټ زمونږ د چټ وایو هغه چټ زمونږ د تحفه چې دینه موږ راک په خاطر قیامت الله پیغمبر ته مخاطبه کوي استر علامه یقول
صبر کوا د دې خبرو په وینا دا باندې چپشا دا غلط خبرې بلی کوي واذكر عبدنا داود یاد ک بندګما داود علیہ السلام ولی یادکم یو ترجمه دا چې د پیغمبرانو کیسې وکړي تکلیفونو صبر کوي دا څه وایي دلته پکې نوې خبرې هم کوم یاد کړئ ته قصه داود علیہ السلام چې دا ګناه د خلکو په سینو کې غټ کار شي اوس کله قصه علیہ السلام تعظیم للمصر في اعينهم وتنبيها لهم على كم تاسو دومره غټ کار کوي داود علیہ السلام سره مناسب حرکت وشو الله تعالی سوکو دقشه قبيل مستقيم علیہ السلام مع وشانه واثبات وايتاء النبوة والملك لما ألم شنيدشو ما خلاف الاولى ناله ما عالمه هذا شيء بيان جديد درمنكو وادام غمه وندمه خيوان شو وما ظن بها نكبت تاسو دغه کارونه کوي خبره او د الله یو دوستو او دا هغه چې کم کار شوی دی هغه ډیر وړوکی کار دی سره غینا الله عذاب اوس یا یاد کیسه دا په خپل نفس کې او ځان ساته دا شیونه چې تا ملامت کوي دا په دې مشو وکیله کیسه د پیغمبرانو ذکر کا او هیڅ کوم برداشت نه کړی تم برداشت کوه په دې وخت تفسیر کوي چې ګوره ډیر خسته تفسیر کړی دی د پیغمبرانو معصومیت باندې ذل اید خاون د قوت دی آیت لا سن ولا ذل قوه فلان ايدون وذو ايدين وذو اعين واياد وياد كل شيء ما يتوقع به فكم شو مثلا خاون د طاقت انه اواب ذکر دې ډیر راځي کېدونکو الله ترجع الى الله تعالی والطاعه به دې واپس کېدونکو الله ان سخر الجبال معه منغا مسخر کړو ګون سره يسبحنا تسبيحات ویلي دبو سبحان الله ویلي سبحان الله او د دې نظر دا چې پیغمبر خدا بقانی پلاس کې وغسل وقاله وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله داسم راځي وګړه ته وایي سبحان الله کیوي عمر ته وایي سبحان الله اسوګه دا جبه د قال نه دا جبه د حال دی غروبا تسبيحات لي په حال سره دی غروب د حالت معلومه اذا دمر نه کړو د الله د حکم تابع دي او بلا شی د زوال نه قبل زوال نه بعد والاشراق او د سبا پټې دا وخت ته اشراق نور چې نه خطرې نو ته بوکره نور چې اوخېږي پرکو کې اشراق شي نو شاوځ شي نو زحا شي دا علم چې شي زحا شي دا پکې زحا نو د صلاه الاشراق مثلا پکې کېند څو غوډي وخت ودا منځونه کول اسو کوئی تسبیحات به ویلي تسبیحات ټول وي نیو خنو بیا په صلاه الضحى باندې بحث کړی او قد بحث کړی او پیغمبر خدا لپاره صلاه الضحى وکړو نو دا بحث نشوي سورہ کاته درکاته اترکاته دور رکعاته په کوم شوی دي صلاه الاشراق بحث والطير مسخر کړی مونږه مرغان سخر الجبال والطير محسوطه حال كونها فداخل كتاب يرغن جمع کړی شو كل حال يغلي کې له الله لپاره اواب الركوع یا الله لپاره یا داوود لپاره هر واحد دغرو د مرغانو د داوود لپاره وجوه داخله تسبيحات یا الله توجوه وشددنا ملكه د حکومت مذکر قریناه بالهیبه والنصف وقت جنود بلا فوجانو نعمتونو د تبکینو هم څه خبر اشتره چاویری چې سلو هر شپور کې وسلو زره کسان څوک کوي ولا سوق دغه محرم سلو زره والله واتن الحكمه وتوقتم الحكمه هو حددي پیغمبري پورا علم وپس الخطاب او خبره جدا کوونکی په دې په خطاب کې سوق د خطاب معنی جګړه فصل ما ځای جدا کول د جګړو والخطاب الاقسام فصل ما جدا کول او خصام ما جګړه جدا کول د جګړو یا کلام باطل خبره یا خبر جدا کوونکی یا کلام اصول واضح بیان کلام اصول واضح بیان او دې زما په معنی په خطاب په حساب د جلو په سلو نه خبر وهل اتاك راغلی تا قسم خبر د قسم نبا خبر ته وای هغه خبر چې پاګی لوی فائدہ وي لوی عزت او شان لري هغه ته نبا او قسم یو ترجمه هم جګړې ته وای او بل ترجمه قسم راغب وای قسم ستوي طرف ته وای او دې جګړو کوم ته قسم خصام څه کوي یو په یو طرف بل
یو بل راځي بل اي تعال كل واحد بخصم الاخر اي بجانبي يذهب كل واحد خصم الجوانب من جانبي ته کوم دی راځه ته بوله زوړ نه راکړم څو کوئی جانب ته وای څو کوئی جګړه ته وای نو خصم مصدر اطلاق په یو کې په دو کېږي په درو کسو کېږي په شپږ واتو کېږي دا دا تراغلی خبر د هغه جګړه کوونکو دا غي مقدمي پیش کوونکو ثور المحرابه چې اوختل بالا خالد ثور باندې په دیوالو کې ثور علو سوره ونزلوا اليه دیوال ته اوختل تاسو چې اوختل ولې په دیوالو اوختل دروازه بند ځکه دا ورځ هغه عبادت ته څوکیدار اولاد شروع کړل او دې جوته ختم اوس په دې خبره نه کوی چې پرشتي او یو نقشای پیش کړی دا فرضي داسې کته پیغمبران معصوم دي پرشتي معصوم دي او موږ خصمان زموږ د جګړه نه دروغ مې دروغ به الکیږي چې دي دا مثال فرض کړی فرض کدا د اصل کبر دوه تن راشي چې واقعي سیلبکو دروغ څوک دا دوه صحیح دي دوه صحیح په دیوالو خطر او بیٹه مو خطر تصور باندې په دیوال بالا خان ته کومه وړي و نو باو خدای نشو په داوود علیه السلام په ځان هندې کې وایي ولې وایي نو په دیوالو خطر په دې وایي بیٹه مراغلو په دې وایي څوک وایي دا اهل مملکت کې دي حضرت داوود السلام خیال راځي دا زما به عزتي کوي ورته په دیوال څنګه خطر او اجازه څنګه او بیٹه مو څنګه راغلو ټول کې په دې څه خطر دي چې په یوه خطر شي خدا بیٹی مراتل بی عادت راتل دین حیبت راتل ایو تو اللہ تخف یریگا خصمان نحن خصمان من دوا جگڑا کون کیو ندلتا وی فوجان الى شخصان دوا دلیو او دو رمز کی مخاصمات بغا بعضنا على بعض زیادہ کرے بعض هم کو بعض مات فحکم بینا فیصلہ وزنمس کی بالحق دا حق سر سک فیصلہ بکر ولا تزیادہ بنکے وهدنا وخمتا الى سواء الصراط النيغلا دلتارو بالمانی والا سنوری خبری کئی داود علیہ السلام پیغمبر دی بادشاہ دی خلق بھی بیٹھے مورا ابیا وطور بھئے مخصمان فحکم بینا فیصلہ وکھا او بالحق کو ٹک فیصلہ بکے او زیادہ ظلم بهم نکی اس یو بادشاہ دی پیغمبر دی وغتا بیسر دا گاڑی وڑی خبری کئی وفي تحمل داود عليه السلام ذلك دلالت چې فکر دي حاکم درا د متخاصمانه داسې خبره برداشت کوا خاص کر چې حق د چا سره نو حال سړي په جګړه کې فنا نه دي سوي او تعجب مې د حاکمنا یا د محکمنا یا د خصوم یو قسم تعلق وسل لکه مفتی سي څنګه اقتدا په پیغمبر نه کوي چې الله تعالی بلکې غوسه کیږي فمعمول خبره باندې بل يغضب كل غضب لادنى كلمه تسطر ولو فلتفن اگر کجبه خطا شي دیو د خصمین او زما عزت خراب کو که بدن کی فکر وکړو معلوم بکی زب نسبت سره دی پیغمبر اواب تا دا الله په دمت وشات هم دیما الله موفقنا لاحسن الاخلاق واحسن من الاخلاق دا مسکدل په خاغه خصيفتو د مولا سړي لپاره مسکیدل او د خان لپاره مسکیدل دا دغه دروغ د هیبت لپاره ساتل د صفات واقعات کې صفات نه لري بار بار ځکه هم څنګه دی وطن کې عادت ته غت ضرور مرل دا چې وایي چې کنه خو څه چا په خبرو کې درس دا صفات ته خبره په خپل له دا باندې برداشت کړه فحكم بيننا فیصله وکړه بالحق ولا تشد المكر ان هذا اخواتنا الى او خير ورني لا ان هذا اكيد غمار واقعات كرور دي دا قول مش دي واذا الامور قدام غنو مثل ابي وهب سوق شنا فرشتي دين په لحاظ یا نو غلط دي اشتاو تعلق بده دا غمار له تسن دا غره پرنه دي وتسونا او لساتيا نه نبي ناجتن غړي ولې راځي زما یو د دوه غړي او زما دوه دې ما ته دا یو غره مالک خالق کلمه ما مالک کا
زما فکر راکا دا زما برحق وعذری غالب شعر امامان دی فی الخطاب بخبرو کی خبر کی دزر دلائل کوئی مضبوطی قال ویل لقد ظلمتا خام خاضیتک پتا مانی بسوال نادرکا فمطالبه دا گرستا مانی الى نیعادی تیوست دا گرو در سر چی دیر استانه گرت وسخی دا خپل گرو سر او بیشک دیر شریکان دیر خلق دا چا سر تعلقات وی خلطت وی ما خلق کرے نور سو لیدغی بعضهم زیادے کئی بعض و بعضهم مگر اکسان چی ایمان رونے دے عمل صالحا وقلیل وهم اولدن خلق دیر لدن وظن داود خیالو کداود یا یقینو کداود انما فتتناو بیشک زمان امتحان کردے انما فتناه ربه شده دے امتحان کردے انما فتناه فاستغفر ربه بخشوه تخبر ربنا وخر ورزو راجعا ركوكون كي وعناب ورجوك الله فاستغفر فغفرنا له ذلك دعوة منوبة وإن هو عندنا ذلفاء أو دسنا فاء فالزمان ذيكت وحسن مآب أو خلوة بصير ذيوني نفذي وحكي أقوال والبتا لا سشية ولا سجد ميوضل بكي مولانا مبدي تفهيمات مول الله حسد ويم نشوهد وليه أوجات حوالي مرتوى داود علیہ السلام په باره کې مولانا لیکي د داود علیہ السلام قصه او د بنی اسرائیل خرافات عنوان ده درو داود علیہ السلام په باره کې هغه وی بیا یو پیغمبرم نه غنی دا پکې موږ سره وایي بادشاہ غنی خو پیغمبر نو داود علیہ السلام په یو خزمه یو خدای خو څنګه خو شو د مولانا سی بو سره قسم پیدا کا وسنګ خو شو نو دوه ورځې تقسیم کړی چې نن بزو پیسې کوم او نن بزو عبادت کوم او نن پلان کې کار کوم دا یو ورځ د عبادت نو مرغې را نو چې مرغې را دې ناشته د خوا کې کېناست یا ته اخوال دې بس اخوال دا څنګه دیوال چې کتل خو خزنم بلاو دا انګړې خسته دا وختې ډیر زیات د خو نو یو سلیپ کې دا دا اوس مولانا وي درو او ته دا درو ته کټ کوو ته پکې راوي وي کوي نو بل په وای بل هغه بل درو بل څه نو بیا ولګي دا بل درو جن چې دا خو پرې خاو دی نو څه کنه بیا سوال جواب کوي خدای نو راوځي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نبت فيه وسره داغی نفس داغی خاون چو او یا حتیه سشوی اغای په میدان فوج کې چوونو فوج افسر دیوی چې دا په ګان ځای کې چې کوم ځای کې هغه صندوق پروتي او دی الته ولاړی مخکې خلق مقدمه الجيش دې پاغه مقرر شنو التشهید میاش دا پروسه نه او سره مرسو خزه دا ورستله نو ایدته ته درته چې خدای ورستله داغه سليمان عليه السلام پیدا شو يهود او دایي خرافات دا عنوان او تب راشه وای دا مولانا سی ویلي ورسمه خبره کړې دا ما ویل کنه وای تاوی دا ما ته چاوي وخت پروس کال چا خبره کړې زموږ اخبار هغه خبرو شریک کړو نه سوالات نو عبد الله اکبر سے ما ته خطر لګیو چې دا سره غلط خبر د بل نقل کی دا غلط کار دی ما دا قران نقل کړی ان الله ثالث ثلاثه پکشته کوي په قران کې ثاني ثلاثه په قران کې شته کوي نشته نقل د کفر چې کفر شو دا ټول قران ټول کې نقل دی حدیث کې نقل دی نقل نکو دا پکې خبره بیا مولانا سے پکې نور خبرې کوي وې دیو سړی په بار کې چې خبره نقل شي چې پلان کې سړی پلان کوي خبره خو دلته دوه قسمه او دا خبره د یو سم یا بل اصل یې بیا دا سړی او خبره دلته دوه احتمال دام کې دیشي چې غلط معاملې وکړه یو څه خو هغه چې څه خو چې اصل کول بل خبرم کې چې غلط کار نه دی خو خو واو په صحیح طریقه په ځای طریقې حاصل کړه وس راشه کوم څه لا خبرې کوي نقل کوي نه د حال ته دې پاتې کې پلي چې پات نه خو محمل لري او چې پلیت وي نو غلط محمل نه کوي يهوديان بخبل پلیتو داود علیہ السلام پس هم مولد ته خبر شو روغه خبر کې نشي خو یو واخله څنګه دې دلیل به کې شاري څه په نو دا حاصل وي
یو سره راغی ته چې څه خبرې کړه د پلان کې خزه کړه دومره خسته خزه او داسې با خو یا با اخلاق خزه ده او خيار خزه ده ستاره پر مناسبه څه خبرې چې ته وې دا و خبرو بیا دې څنګه جګړه چې بس جنگ ته ولې غوډه الته مرشو د څه کې شي چې اخذ خاون مرشو سمانه شریفه کې موجود نو پني کې اوسه دا څه وایي کېږي نو تاسو له دې غواړئ د څه هم کېده شو د څه هم کېده شو نو غلط ذهن داسې کوي پاک ذهن داسې کوي او يهود خبرې نو چې جرام زما واره ما د څه هم کېده شو د څه نو ما یې استفهام کټ د څه یو دا یو طرف وایي دا یو طرف کټ کا او مولا سي مطلب به سي چې کافر شي چې کافر څه بوشي دا چې څوک نو ټول کافر شي نو خلک به پرتن شي نو دې بم جهنم ته ورسومه او خلک هم داسي دا څومره خسته کار وکړو کتاب یو صحیح او بل صحیح او بیا ما د دې خدمت کوي دې خدمت ساتي په تفسیر القرآن کې مولا تفسیر کې تاسو کتل چا کتل هم دقه لیکي چې مسلمان هغه لیکلي دي چې احکام القرآن کې مذهبي لیکلي هغه لیکلي په شفاعت قاضیات لیکلي هغه دا چې هغه زمانہ کې دا عادتو د کتن کې مسلمان نه کوي هغه دا چې په هغه زمانہ کې دا عادت چې د خزي یا یو خزي او د شي خوښ شي الکه دا خزي ما ته پرې دا سحار نو او بیا وای دغه سي وا د مديني په انصار کې هم دا وا او دا ځکه چې خوا کې يهوديان ناستو بنو قریظه بنو وزیر او ای خدا کار وکاو نو عربو دینو او څو خدم دانه چل ذکرو نو چې ذکرو نو خبره دقه وشولا لك عبد الرحمن بن عوف او ربيع ورته ویل زما دوه خزي کوم دي خوخه ابد تر دا ګره صارو کې راغله د چا دی يهوديان نو دې راواسي دي وایا مولانا سی وای په صحابه من يهود اثرو بل متمع واستلا تاسو خبري او تر واسه نو چې حدیث دی کتلې بخاری کتلې او نه دی کتلې خو به تاسو په ته بخاری ویلي نو کتابونه دی ویلي وای پیغمبر خدا او دغه مرګرو بس کول چې کوم ځای کې به وحی منزل نو انت به د اهل کتاب خبره غوړه کولې ولې کې به شي د الله تر حکم راغلی دا په حدیث بخاری کې شته د جلد اول اخري صفحات وره چې تاسو هم نو ګوري او راځي او خبرې کې نسبو او تفاصیل تیار راځي مفتي تحقیقات ده او زموږ کتابونه لیکل یو څه خبرو کې دا په خبرو کې یو کم څه احتمال د کومري ایو احتمال اسلامي ته به کوم تر اسلام ته کتابونه دا یو کله څه پتا دی مولا دی قاری موضوعات کې او ته نظر سینه کوم د خبره کې څه احتمال اسلامي کنه خو یو احتمال غیر زم ته عقل اخلمه نو بس تر څوک تاسو مطالعه کړئ هیڅ نکو او بس په فقہ کتابات اختلاف شو په اصل د قصه کې چې مترتب کی باندې ما مترتبه یولد البل وخذ دا او یحیت اولیاء وي ایماندار د قوم په بازار کې اثر کوي وځي زړه هغه تمایل شو نو مطالبه ته جماعت طلاق کړه نو اړه د حیاوت د شرم چې د حضرت داوود خبر څنګه واپس کړ پپا او دا عمر سليمان او دا دایره په شریعت کې مرتد امت کې نو خل د ملت نو دیو باندې ته پوسکو مطالبه کوله اذا عجب وقد كان رجل من الانصار فصل الاسلام اوس دا عبادت نه خلکو چې اوري چې مسلمانانو چې په صحابه باندې اوس ځکه وای نه پته جرت نه چې ابو بکر یو په خدلا او بل مهاجر په خدلا لكن چونکه د حضرت داوود علیه السلام مرتبه غوړي وروچته نو په تمثيل ورته وضاحت وشو چې ستاسو پر دا مطالبه جایز نو اگر چې خلک کوي خطبه یې نه کې ځکه د یو خدلا او استاد غاني بل کار يجب فرض راضي په داوود باندې اي غالبا مل الطبي چې مقابله کړي مل الطبي سره او يخ نفسه خپل نفس مقوله او يسر الله من تعالى او صبر کوي په امتحان دا روحاني اول اول کړه والسبب وقيل د خپل نفس کې دا خبره کې خوله کشي اولیاء قتل شو دې ابو سلام واده کوي ابن حجر په تحفه سو کوئی نه اولیاء کانو کړي تفوس کړو د دې جنې او تفوس کړو دا نه پس داوود علیه السلام تفوس کو او حدیث راځي لا يختبر دې بل خدمت دي سره بل بل چې تفوس نه کوي خو دې خبر نو چې هغه تفوس کړي دی عالم په خدمت نو بیا لا سره نو فزك ولم يكن عالما او جو خلق يجي لك بادشاہ وای غلي ولا کو دلې وکړه دې توجه شو
شاوی نا داغی پشرک داوا سره مرشی خپلوان احق دی او دا خپلوان پاتې شو دوا غستله نو کته چې خپل وی داود اسلام دا خیالو چې خپلوان مالی ظنن انه اليوم رضوانها فلما سمعنا مناته هيبته جلو اخيخو تفوس لنو کړي او تفوس او دای خمس دي خو دغه بیا دایمن هیبت راغی او خلاص شو سګوري په عبادت کې راغله سره او خزر ادوالو فیصله کوله وای کتل خزته په لکه خوښ شو دا نظر مباح نو مې انټرویو ولا شي پنځمه خبر پګما یو خبر او چې مدعی دی او مدعی خبر نه کړي او دوه فیصله وکړه تثبت په فیصله کوله دا بنی آدم طاقت کې ظاهر قصه ده یا او نعجه کنایه د خزر ده د مسلمنا او قبول شي د دې اقوالنا هغه دي چې نقصان منصب پیغمبر ته صحیح او د قصاصو مشهور خبر دي قریبا لصحیح چې په دې کې زیات نقصان سوی منصب پیغمبر ادي وجه حضرت علی وايي په واجب کې داوود کې څوک بیانې خبر داوود علیه السلام او څنګه بیانې علامه القصاص موږ ذاته کې قصد ما القصاص ذکر کدا قصه شان نقل کولا په درو وهي دا دې ذکر کا چې قصه ګور نقل کوي دا ذکر کا خبره کا وکړه یو دې خوا کړ یو دې خوا کړ او کار کوه زه یو سل شپه دوریو او دا د پیغمبر مسعود الزام لګي او دی وی دا لري شهادت دی چې دا حد بدل فزيات دي او چون کې داوود اسلام په پیغمبر دی مگر د دنیا د ټول د حدیث ثابت نه دی وای ابو حیان زما غلا خیال له ظاهر دا سوی دا سړي خطر دي بني ادم دي خو به ټیم غتل دي او به سخت خبره کړي او د خیالای دا په مفسر لري ما مړ کوي دا وګورئ دا ویلا یو قوم له قصد کړي چې په دیوال کې جمع کوي شالته خلق ولدل فظن ذلك احترام الله تعالى امتحان وسكي كان وسكي وعندي اگر يقول قصه فلا تاكل اخبار بالقيا بالقصه دغه دې القصه دي مالکاتو قريبا چې من سد دومني هغه پاتې اخنا ما چې مرصد پیغمبرته نقصان نه رسي ودي وستو ټول خبرې درامه ټول تفاصیل درامه او دلته سوي چې دغه څه ته وي چې لې ناجس دوي انسا من بقر سارانی غوادا هغه ته ګړو کې ګړې ته حاملې چېړې ته وي او غوارا دې ته وي خو ته وي کشات کثیر نه قول ابن عوض انا ابوهن ثلاث هنا رادة في البيت صغرا هنا زي پلارم او درې درې اصلوا په کور کې ولدا هنا وناجتي خمسا زما غد پنځما خدمي تو په هنا الا پسند تجون يغدي هنا یو ځان نشي سخي دې ډوړې ورته يا شات ما قال سليمان حلت له حرمت على وليتها لم تهرمي فرميت غفلة عيني عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها یو سره خاصه سرناستو خاون دې په قتل نه مو قتل دا هغه د زما اعلان ماته و فرميت غفلة عينه عن ما د هغه خزي محبت ته حاصل کو وطحالها هغه میدان قموات راغی د وطها او برابر شو دا راغی د پر انت پکې راځي او مسعود ولی نایت الانسا زما یو ګډه خزا ان په نرم او خشخ دا دی ولستل دا مولا او بیا دا غنه مستوى اكفلنيها ملكنيها اجعلني اكفلها كما اكفل ما تيدي عن ابن عباس وابن مسعود تحول لي عنها ما تقبل ما تقبل او بیان دا مطلب شو والصق بالاستعاره في د کفاله معنا شولا مطلب چې ما تقبل او استعاره وکړه دا چا شات نمبر 100 خزاو نمای شفا ګوري قاضی ایاز 112 صفحه ګورا جلد دویم احکام القرآن ابن ربی ګوري جلد سلوم شپاره 100 شپږ درشم صفحه احکام القرآن ابن ربی نام ګور اوس پکې څه کته په القرآن هم دغه څه اسی دې په اړه متوي چې لکشان دې اسو مطالعه یو کوي ان شاء الله خو به بدلارو کوي او اصل چا مقابله مکوي ښا خطه خوای بتبد وای وحدنا ان هذا كده ما بده تسمو نظر لپاره یو کم سلګړي یو ما یو غلا پیدا کیسه کې شانه کړه او درو وای مېدا من کړه په درو وا کبیر نقل کړه مدارک نقل کړه په درو وا
او ته ژوند دي مې قبر پسې ځه پرې پوښي ان ته نشي کولای فقالت منها وما به تحمل کیت کراکا ما سره زم کا وعزني غالب سماماني في الخطاب خبرو کې د خبرې په ما زیات شي دا چې دلو انجا بحجاج لم تقلد دلائل وجه زي معنا زیات دي قال وی لقد ظلمك ها مخازياتك نه پتا باندې مدعي دوي پتا دي مداري زیاده کوي سوال نه په مطالبه د ګړي ستا باندې او اعلان عاده په وسط د ګړو دا سره سو کوئی مدعي خبر نه کړي او مدعي خبره وکړه پکا فرض مدعي دی قران ذکر کړی دا به خامخا کړی د کله کې دی شي چې مدعي به خبره کوي مدعي باندې کړي چا په کې دا قولم کړی دی دا مدعي خبره کوي ته مظلوم کار شو ویني څنګه خلطای لري بعضهم على بعض زیاته کوي مگر اکثر ظالم ایمانداری او مساغه وخیر الله او خیال سے داود علیہ السلام او د ترجمه سو کوئی ځوان اسو کو علم دی یقین على داود اسم انما فتناه بانه فتناه الله من د الله د دې امتحان کې الله بشکا موږ امتحان کړی فاستغفره بخشي خود قدرتا وخر وزر راكع سجده کوونکې وانا برجوك الله دا غزل چې ابو حنیفه یا په بنو ویل عبد الله ابن عباس وای چې دا راکعان لفظ مستعمل شو په شامل ساجدان نو رکوع ترجمه د رکوع چې کومه د راکعان هغه مستعمل دي شي په دې سجدي باندې یعنی که څه مسلې تلاوت لازم شي او سره څه کوي رکوع کوي ځکه چې خره غوځي او ته غوځي سجدي مراد ده خو لفظ راکعان وخر ساجدان ونی لي راکعان نو چې لفظ قائم کېدې شي نو عمل د رکوع هم قائم کېدې شي دا د ابو حنیفه خو دې خپل رائے ده چې ولا اخفا پیغمبر خدا چې سجدا په رکوع نه کړی او ما ته حدیث معلومه ده احتیاط داري سړی سجده کوي رکوع دی بل احوط په الوالد اخي خبره متکوله ده بیا وایي دقه سی پیغمبر خدا وان لكم عظیما اگر دې ولقصته على مفجرات شبه لموقع دلته مو قصه ده او دې قصه ده زینب مبارک هم شوی ده او دلته ملامت یا الله انت وتخفي بنفسك الله دي انت مشته دا څوک وایي وانت نور خبره پکې نشته دي انت مالي محبت خبره نه اگر چې دې قائل چې یو پیغمبر وي لیک سره محبت تبيوشي دا حالت نشته بلکې ثواب دی په دې چې محبت تبيوشي او الله يرضى مکه حایل شي قلال شي وانت خو ځکه نه ما چې يمكن حد زینب شو او مکه او ول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ترول دی چې غلې ورکوله شادي باندې کوله انت ذا خبر وانا فغفرنا له ذلك ما تداجره او دلته وای د وجل سلويخ شپې حتی د وخو د وجله غیاګان وشو وی یا رب تندې زخمی شو وغه ختم شوی غلطی زما په خپل دی داودا وګړي د مور دکم تګي چې خروب دکم مزدور چې مراد ته وکړم ستا وختو چې غشنه غیاګان ټول لري نو شي معاف دا یو راشو احمد بن حمید بل روایت عبد الله بن حفي زوائد زهد مجاهدین سجدو سلويخ حتی د وخو ني غیاګان کړو سړي پټ کوله او بچ به اسکله نو دوه حصے پکې دا وخوري یو حصہ پکې وبوي بل حصہ پېښ کې احمد ان ثابتين وو ټوټي راکړي پرې کې ریخه چولې نو وګ روان شي ودي په اخفا دي خطولې لب دې کړی بل پېښ کې بیان پسند شو جوړلې حتی چې راپېل شو او وخه به وخ کرشه پیدا کوم کې او زیاره الله تعالی وقلقو بل پېښ کو داود د دې خپل غلطۍ په خپل کف کې لیکل کړو په خپل وضعي کې لیکل نقش خاطئ اتیو په کف کې لیکل انصاف او چې موږ ته وګورئ بل روایت چې داود سره نوم څه اسماته فسقط حتى اماته دا مختلف کتابونه احمد والحکیم والترمذی الاخري بس وان له اننا ذلفا او خامخ ثابت داود تفارا په زمان ذلفا ذکر وحسن مآب او خد واپسې بار تقدیر داود علیہ السلام د شان مطابق چې کوم شی وی لکه مخکې چې کوم خبره کړل بس د خبرې دي یا داود انا جعلناك خلیفہ فی الارض اے داود موږ زویت خلیفہ په ځمکه تحكم بين الناس بالحق فیصله ولا حکومت په حق خلیفہ شای موږ خلیفہ زما خلیفہ استخلفناك على الملك فيها او الحكم فيها من اهلها یا د تیرشو پیغمبرانو خلیفہ والاول اظهر والمنه به اعظم دا اول ترجمه زما خلیفہ دا اثر دا
حضرت علی الله السلام خلیفۃ الله ابن مالک سمیتا ابن یوی خلیفۃ الله برسول توي حاکمان ته خلفاء او خلیفګان دی ولوي او د الله بو خلک اوس وصل بعضهم چې خلیفہ دنیا کې پکار دی نه قرطبي ګوري تاوړ جلد اول ان جال په خلیفہ اسلام کی حکومت پکار دی دا آیات پیش خلیفہ پکار دی استعاره په الملک ان جال په خلیفہ بیا حدیثونه پیش کړي څوک چې مرسو د خپل زماني خلیفہ ما ته میت جاهلیه بیا اجماع د امت پیش کړه اوای صحابه کرام په وفات شوی او خخینا خبره پوښتنه تر هغه وخت پورې چې دا خلافت مقرر شي او بیا دریشو سلورم وایي ډېر احکام شرعیه په خلیفہ موقوف دي مشرقات شروع کا عقاید نسفیه دا مې د کوم نه شروع کو ما یې قرطبي نو بیا مشرقات تمرش دا نو بیا وایي قرطبي تاسو ګرځوي کنه وایي قرطبي تمام دنیا پر متفق اسلامي حکومت فرض دی مگر ابو بکر الاسم په قائل نه دی چې احسان بغنون دی ابو بکر الاسم او چون کې اسم کون ته وي دی کون دی نو ځکه خبر اور دا حدیث کې یشي دا شی به او څو کې راغو مسله کوم اغم کانو دی قرطبي خبره پوښتنه شرقایت شرفي اخبار تمام دنیا متفق چې خلیفہ پکار دی وای شرقایت وغیرہ کې دغه بعض معتزله وای چې دنیا خشي کنه څه حاجت دی لږ پکې نه فول وای خالق خپل خشي بیا حکومت ته ساج مې دا قیامت خبر کړه زموږ د وضع قیامت په دنیا کې خو شي په دنیا کې په هر زمانه کې غلاګان شي په دنیا کې په هر زمانه کې زناګان شي د پیغمبر خدا دور نه اوچت دور شته نه هغه زمانه کې هم یو خیر غلا کړی و او چا مایز نه بتفیل شي و د غامری خل نه بتفیل شي و او د څه په سوای قتل شوی دی نو کومه زمانہ قیامت کی بعد تقدیر والمسلمون لا بد له من امام ونصف الامام او بیا نصف الامام وخذيت بالفرائض او بیا شامل المختار اور باب الامامت کی د امامت دی ولدا بلغت دا ولا امامت دی محله ته غټ امامت دی مرکه ته ویل شي او دا لازم دا بغیر د مسلې حل کیږي الله سبحانه احکام شرعیه موقوف بسمانی پدې قاتل نه قصاص والا پر حکومت کیږي و ان دغه لاس کټ کما کیږي و ان زانی د وجل دا په دغه باندې رحم کا کیږي و ان نو وای کنه یتیمان له ډوړې ورکول او دغه دغه تاریخ تعلق کېږي شي کونډل کېږي شي موچیک څنګه شي و ان جمعه او جماعت باندې شي ټول خبرې شته چې مطالب ولا تبل هوا تابع کی نه خواهشات وای هغه دلته مونږ ته وځي خو پیغمبر معصوم دی د خواهش تابع کیږي نو په سره کې یا په بل مسله کې هغه خو نه کوي دا مونږ ته وایي ويذل لكم سبيل الله تابع خطا دین الله نه بشک څنګه چې افتا کی دین الله نه پر عذاب سخت بما رسول يوم الحساب کو نه یې کړل ورځ حساب کتاب وما السماوات لنا ما بينهما باطلا پیدا کړم اسمان او مګر لایل دي پدې باندې چې قیامت پر راځي اصلي دوه مسکینی باطلا بی فیدی عبس سه حکمت دی ذالک ظن الذين كفروا ذا ګمان د کافرانو له ځاس پیدا شوی هلاکت د پاره کافرانو د وجه دورنو آیا وګورئ چې قیامت نه نو چې قیامت نه نو څه بکیږي یو سره ایمان راوړي دی عمل صالح کړی دی سر وختي د خوب پر خو دې په یخت وو رس کړی دی یخنی کې په مانځو درته دی د ګرمه ورځ د وجې نشي او تګه شی د ډوړې د شوقي او سړي زرګون وای پیسې ورته حج لاس عمر یو ابل شیخ په کور کې ناس نه موس کوي د وجې نشي نه حج کوي نه زکات کوي نه jihad کوي او دعا بجات کوي یا دعا په دوزخ کوي یا بس قیامت نشته دی هیڅ نشته دی نزل ثواب ملوي نه توبه ملوي څه بشي وګرځو ایماندار او مصالحه کوي چې په شان په څه کوم څه خیال دی اما المتقين كالفجار ایا وګرځو متقیان په شان د بد چلندو دا څه کوي وړي قیامت هو لازمات کوي شیخ سعدي وي از مکافات عمل غافل مشو دا عمل دا بدل غافل کیو ځان د مسګندوم دی جوړ د غنم پیدا کړي او وربش پیدا کړي څه کوي وړي غنم بکر او غنم بل راځي وربش بکر هم نه کوي نو دا خبره وګوره دا بخامه کی ګرځو هغه کسان چې ایمان او عمل صالح کړي په شان مسلمان بس دا تم جواب نه لري وګورم نه لري
دیم جنت ته دیم جنت ته دیم دوزخ ته دیم دوزخ ته یو ګر متقین په کوم ځای کتاب هاذا کتاب دا قرآن کتاب دی انت المولد ته دې کړه چې مبارک ډېر مبارک وړي کې ډېر فائدې دي کثیر المنافع دینی او دنیا د دنیا پیدا پکې دي د دین هم دي د دنیا معاملات پکې زکوا د دین معاملې پکې زکوا دینی پکې هم دي دنیوي پکې دي کثیر المنافع دینیه او دنیویه عبادت کوا دینیه شو د دنیا چل زکوا تر څول غسلات سو دغه شیاتو زکوا مبارک یدبر آیاتی او دې لپاره چې دې کې خلک سوچ پیدا پکې بل شو کتاب د پیدا د دنیا مسلې په کوم څه اخر ته او سوچ به کې هم کې ګوره دا نه چې په قران څه کوي په قران د پیغمبرانو کار دی د پرشتو کار دی د مویانو کار دی د بروج خلق کوي قران موږ مکلف یو او تاسو مخکې ایمان اورئ په اجمالا نه تفصیلا هر مسله باندې او ټول باندې اجمالا نه تفصیل او سوچ وکړي د تدبر پای ولتذكر في نصيحت قبول کی وللبعض ها کسان چې دغه عقل خالص خلاص شو دا د قران څخه بدري چې بری کتاب د مسلې ذکر کنه دا ولا کړي کتاب دې ذری خبرې نه ذکر او خبرنا داوود سليمان بخلهم داوود سليمان عليه السلام نعم العبد هو صخر بنده انه دا سليمان اواب لهم الله تبارك وتعالى الله رضا يزور عليه فكما چې مخامخ کړی شو بلا شي د زوال نفس الصافنات هذا اسنا شفدري او ولا صافين من الخيل الذي يركضه او يليه يوقف اوجتك يا مخي يا وسط او دا سوي شي په ځمکه ولا ورسي د ډېری مستۍ نسي مضبوطی کنه کمزور شي خو ټول اختیار غي دغه چې ورزيږي او دا دریخ په ودولي شي سب قطري ايو خپل څه کړی او الجياد عمده الجياد جمع جواز الذكر والانثى جاد الفرس صار رائزا يجود جودتان خګران دي رواني جواد دا خصيفتونه تاسو دعوت مخامخ شو فقال ويلي اني احببت الخيرات اوس پکې خبره پدې هر یو خبر کې خبر دي یو خبره چې مشهور ده جمهور علما په قائل دي ابن کثیر په قائل دي او روح المانی په قائل دي نو پسې عمل کول دا غدار چې اسونه د ماسپخین نه پس کتل او چې اسونه د ماسپخین نه کتل نو کتل او ډیر اسونه دي نور پناش حتى توارت شمس بالحجاب نور پانش یو دویم حتى توارت الخيل اسونه پانش بالحجاب په دیوال په ورده باندې استبدل یا نور پانش بالحجاب یو ردوها علی الله توي یا فرشتو واپس قیمت درو نو په دې الله څنګه نه کول شي دی وینا کول شي او صيغه د مفرد کله جمع ده الله ته چایو پرشتي چې ماغي پرشتي دا نور راوړي دا پکې نه وته بلته مرودها ولو مخاطبين ته ملازمين ته وي واپس کې السنه د حجاب نه راوړي ردها لك دا وسو فتفقه شروع يمسح مسحا السنه مسحه یو ترجمه تور راوړسته درس داده وا ادا پندای ولوا اوس ته اعتراض کوا چې د تهنور ذکر شوی دی ماوي پنا ذکر شوی دی حتی توارت اذ غزاله بالعشيه عشي سوي زوال نفس د دین مالوش نور زوال چې پښون ور روان د دین په او حجاب پر تشو دیوال پنا شو غر پنا شو ردها الله تعالی الله تعالی بلشتو ته مې دامه ته مال دغه نه وای اسونه واپس دا پکې او بیا اسونه وال ته دا خو هیڅ ځای نه کړی ما چون کې د دې په ذریعہ باندې زمانه مستقبل شمازي ګر مس نو بیا وایي دی جری وای چې لکه پیغمبر نه موږ غواړو ګناه نو ابن کثیر په هیر لکه څنګه چې عارف بیاش پیغمبر خدا د هزار قرون باندې د ماجګر متخلا شوی اب حضرت عمر راغی کنځلې کولې کفار ته سخت خبرې کولې الله دې ملوکی پلان کې الله دې قرون دغه رکې ورنه زمونږ نو خراب پیغمبر دا مانه خراب شي مانه پاتې شي دا هیر دی کنا غوښت امام راضیم دا خبره کوي چې دا څنګه پیغمبر نه ګناه وشو د دې هیر څنګه وشو بیا پلان کې او سورہ هغه فارمولې ځکه کې وی خیر په وخت دا جایز دیم دي دا غي نفس اسونه زبا کړو او خرو بل خبره امام راضي خپل کړی نه غدا
ردوها علی اسنو واپس کوي نور نو الله مخاطب دی نه پرشتي او حجاب نه ولا استبل دی متوجل ولا څه کوي پته پیقه شروع کوم يمسح مسحا دا اسنو دی ماهر دا تندې ولا څټ ولا ګوري څنګه دی مرض کې رښتې جوړ دی نه جوړ دی او دا هم خلکو ته چې ګل اسنو په چلم څه پوهیږم په تربیتم پوهیږم په دې خبره او پندای ولسی او خالتي وشي د دین د پاره او اني احببت حب الخير ما من وکلا مين د خیر یو ترجمه ما من دنیا سره وکلا اصول سره امونه نفاذ دا پکې او بل ترجمه اني احببت ما من حب الخير خیر معنی خیر الخير معقود في نواسي الخير دا اصول تقدم خیر ما دا اصول سره محبت کو حب الخير دا وجد محبت خیر دا جهاد دا حتى توارت الخيل بالحجاب أردها علي فتبقى مسحا بالسوق والعناق أصنع أسوكة أصنع ما ملاجين ذات الحمد وقال بلکه پندش پاک اعتراض او جوابونه روح المانی بیا راغسی دا جوابونه کوي او جمهور په دې قائل دي او د امام ملاجي خبر صبره دا شو یزل شو فاو کې جواب شو پر باندې زوال نفس الصافنات صافنات هغه اصل چې بدري ولادي یو وخت یو څه سوي لګول فقال اني حفظت ما من كل حب الخير من الدنيا اصل دنيا او شاغله ذکر ربي هغه ته مشکور شم خدا غره په هیڅ سره چې کوم خلک بیا وای او جواب کوي بیا ان شاء الله ذکر ربي مشکور شم ذکر دربنا jihad د ګونه نه پاتې شو او په هیڅ او چې کوم خلک امام راځي خبره کوي اني احبط حب الخير عن معنا د سو د مين دا وری د یاد طرف دې فرض الله یاداش کوي jihad او دا بل چې اني احبط حب الخير او شاغله ذکر ربي په دې په څه څه بیا مورزن حتى توارت الشمس بالحجاب اکته هي ورکم دې مې عاشق ګرځین قران شته کنه او بیا پس یاد شي وای حتى الشمس مو حتى توارت الخيل بالحجاب استبت ردوها علي نور په خبره کې رد الشمس علي فرشتي مخاطب کا اردوها خپل خانو قران خپل خادمان مخاطب کا اسنه واپس کېما فتفقا شروع مسحن مسحن لپاره عامل دو بسا فيمسح مسحن او د مسح معنا ذبح کول اکته مسح بیا چې وي فمسحوا ادغه ابروسکم استمنا کټه دا څنګه وینا هر دې کوونه کله به یو کله باندې دا فاروق راکول دام تشتري او دلته په عبد الله ابن عباس نه جار الله زمخشري نه د قاموس نه حواله ورکو چې په وخت داشته هغه بل خبره فتفق مسحن مسحك ولا مسحك والبوري تحقیقات کوي بالسوق پندو باندې والاعناق بالسوق په پندو الاعناق په سرټونو باندې او کان تقریب الخير نزدې کول داسونو الله ته مسنون په دیني او دا الله غفار شو دا د جمهور ترجمه او د په بیا خبرې کړي یو دوا درې سلو پنځه شپږ او بیا جوابونه دي امام راځي طرفنا او د بیا خبره کړه د جمهور خبره نه اکثر پدې او دا بل خبره زه د شان ورشا شاګرد سبق ته ویلم نه شاګرد چې کتاب وګورم مطالعه ناغوي د سیندرم شاه اصلاف چې دوه درې خبرې کړي نو دام کې دی شي دام کې دی شي چې کوم دی راځي حیات اخلا او چې کوم مرجو پرېرا ما په خبر پوښتنه او بل مسله په دلا چې چا کوم دی خوخه وای دا الله وای نه دا نو درو دي دي کول ظالمان ته ګره خبره کړي ظالمان څوک بیا پکې صحابه راځي تابعین راځي تبع تابعین راځي نو دغه خبره چې کړي بیا وسکه لوی علماء باندې اعتراضونه کوي نو دا خبره مکه وخه راځي حدیثان لکه موضوع حدیثان لکه خدا خو مکه واجب بس دقه یو د الله دا دانو د دخل سوقلا مسکول به سوق فندو العناق پسټو ٹھیک شو نو کته تاسو بیا لکتل نو دا پانه اړه دا تاسو مو وی ما ټول خبر وکړي ان شاء الله ولقد قتلنا سليمان اوس پکې بل واقع دی خامخا په امتحان کې اشور سليمان امتحان کوم د سليمان عليه السلام والکنا بدور على كرسي فمسلمان جسران یو بوټای ثم انابا دې بیا الله تعالی شو ظاهر ته هغه چې زمانه په پیټ نه کې
دې کې مستقبلان کوي څه مطلب په امتحان کې سليمان السلام چلو او ورځول دا په څه باندې جسد مختلف اقوال شیعاګانو په کلاس ویلي او د امام یو ابي عبد الله داوود علیہ السلام سليمان السلام دیو شو پیران ویلي شیطان ویلي کذالک لو شو بیا خو بدل نو کارا وکړه اوس خو چې کوم دې داوود سليمان بیا په دې امن حکومت کوي راځي راځي ولا ملک سليمان السلام یې ویلو زموږ ویشه ته منډه دغه معصوم او داغي دای دوړ پیوی هوا دې دا چت کوي هغه ورسره دا ورته بره وشه یو انت بساتي زانګو کې به زانګو ان اجل هو لذل مخين منهم علقين من ابي من فلا فاشفق عليه السلام فجعلوا وزيره في صحابه رسول الله عليه فلم يشر الا وقد وركيا دا له کرسی راغلا هغه زانګو چوتو راغلا معصوم پکې باندې ورا دغه ته ورکړ ورکړ او دغه کرسی په کرسی باندې هغه معصوم سره راتلو جسن بوټي مړ ثم انابو بیا زمانه غلطی شي الله ته دا خبره خدای دا خبره ټیک نه زګه ټیک نه چې دا پرشتہ هوا د مسخر شي ورسره دا د پدې کې هوا کوي او بیا ته په الله اعتماد وځه په کې څه دا خبره څنګه دي انو دا خبره کوي سليمان السلام جهادونه کړی دي په جهادونو کې د کفار د ملکونو خدای راوستي یو پکې خزر د بادشاہانو جراده مولخه جراده او دا درې راخو نو چې سارا ته مطلق د حاجت ته نو هغه دې د قوته وای دا قوته وای نو قوته به ورکړه چې قوته راکړه بس او دا حکومت به اصل دې قوته پلاس نو پدې وخت شیطان ولګي نو یو سحر نو شیطان دې ولګي نو د حضرت سليمان په شکل باندې متشکل شو جراده قوته راکړه دا سليمان دی وای حکومت تجرادینا سليمان ته منتقل شو سليمان السلام بادشاہ راځي وته خدای له حکومت خلاص سليمان سم فقيه بغرزه حکومت خلاص نو بیا به نعوذ بالله وظیفه وختي ډوړې به وختي او یو صورت حق مور یا ډیر یا څو دا سحر ناس ته پتخمانه حکومتو کې پیسې کوتم تن نزیل نو څه کوي پیسې کې ګډوډ غړي وړي خلق شک مو چې د پیسې سليمان خو پیسې لري څنګه پیسې لري تحقیقات دي بیان تحقیقات چې وکړو بیان یې زمونږ هم شک پیدا شوی سليمان بعد بیماری په دوران کې بیان خو نه وته او دغه په بیماری کې محیط یو او دغه کوته لري دې پوه شو وته گزار په دریا په بیا دې د چار سره غوړي مزدوري کوله چې مګنی ویلي دې ته له اخواته هغه له مهیا وکړلې واده مزدوري مهیا چې اوس پر باقي کوته او میلاس او موږ نو په دې کې دې اعتراضات دي یو پیغمبر په شکل باندې څوک متشکل کېدی شي پیغمبر خدای او سایه زخوبینی کوم من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتشبث بي لا يتشكل بي اگر دې بیا څه کوي معنی او دا دې ځکه ذکر مو په قران کې دا ډول خاصه وته ول بسم الله وکم ا دې بیا سره تفسیری او بیا په دغه ټول خبرې کوا اسمه غلطي خبرې دا هم ټکی اسرائیلی روایت نشته فليه أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي من طريق علي بن زياد عن سعيد المصيب أن سليمان احتجب الناس على يسوق تلوز فناشر بل يخرج النسائي بن جرير بن ابي حاتم قال ابن حجر السلوطي بسند قوي عن ابن عباس يذكر سليمان الذي خلق فاطر جرات خاتم وكان جرته وكان حب السائل فجاء الشيطان سليمان فقال لا ابيا اترك سليمان شيء فلم قلنا نعم انه ياتينا من حجر وما كان ياتي قبل ذلك فلما الشيطان انه قد فصل له ظن انه قد انقطع دا پکې راشي وای ابو حیان وغیرہ دا شی دی يهوديان او د سوستایو زناد قول دی واقع لپاره پکای دی خبرو کی څنګه جاي شي شیطان راځي د مسلمان په شکل باندې حتی چې خبر مستفقي او واقع سره دا پیغمبر دی کدای خو بیا بل پیغمبر بارک دا خبر او ډیر قبیح بګای سليمان بیان لپاره وته او ته سند قوي دی نو انا دا ولا پوسه اگر که چاویل دی ابن عباس نو واقع درزا و دا معلومیږي درزا په موده پروار کې د کار مشهور شي او کام باندې قال کول يهود کتابونه ویلا تاسو به په اعتماد شي وایي کدا ټول راز په دې کوته کې نو الله بل اړین کوي دوه خبرې دریم قول سليمان سلام بیمار شه
سخت بیمار مکه ترجمه څنګه والکینا وګورم ولا کوسی په تخت درمه دي جسدن اغاس جسد اغاس سحر شیطان حکومت ته اصم معنا بیا الله تعالی وکړه بیا به جسد ترجمه سګی ده بل ترجمه چې کنه بیمار او سخت بیمار دی نو ارکان علی کرسی جسدن عجز سره سليمان په خپل دی په کرسی باندې موږ بوټه اته بوټه ده اصم معنا بیا الله تعالی وکړه یعنی بیا صحت مرضا كلمة تصر كرسي كان نوسم بيعلو وقد شافوا في زيف لحم الله وزم واسم بيعلو واسم قال كرسي عليه السلام ولذلك كان مسلم ابو مسلم الاسباني الصبح نام راجش الله كم رجال الصحه في صحيح داخل دوم دي دو قدري سلوه ما خبركم روح المالي بخبره امون يكسر لا توفن الليله على سبيل امرتين بیگاش پیله بد او یو میون خلاص او د هر یو شخص ور پیدا کی او د دین د لپاره جهاد کوي ان شاء الله غیر شو یو حامل شو مگر راتلو کو په یو حصي د بنی آدم باندې بخاری مسلم فرمایي قسم کدا ان شاء الله ویني به پیدا شو د جهادو قرآن مدلته پکې څو ویلي 70 په بل روایت کې 40 او چې ملکته ان شاء الله ویا د هیڅ دا نه مناسب کار چې پاتې مولا سنه والقینا الکسره غرزه په کوسه ما جسدان یو بوټي یعنی بچی نه تمام ثم بنا بیا راجش الله توبه مستلج ما نه غلطی شي ما په دې حدیث باندې خپل زمان صحیحات شته یا نه نو ما پکې یو خبره کړې ده تاسو چې حدیث یې راغلی حدیث کې راځي چې یو حدیث وی مسترد استراب پیژنې خوځېدو ته وي ضربا اذا ضربا طب به اتفاق خوځېدل نو چې وګورئ نو یو شانتي وای بل شانتي وای بل شانتي وای نه صحیح سم یاد شي دلته پکې 70 روایت شته بخاری جلد اول سره سوا واقع بل روایت ابن حبان کې نسائی کې سلطنه په توحید بخاری وای شپیتنه په جهاد کې وای سلخذي یا یو کم سر کله او یا کله شپیتو کله سل کله یو کم سر دې سوې استراحت بخاری ګوري دا صفحه 487 355 دنجل 1113 شپږ دا نو دې په دې باندې فرق کوي د خدای د حدیث مولانا شبیر احمد مولانا اشرف علي مولانا عبد المجيد دریابی ټول هم دا خبره کوي تقریبا مولانا موجود وي چې په دې آیت باندې خپل نه کوي دې آیت څه مطلب ابن کثیر وي د طریق شي خلق نه کوي چې ځان مخاو بس څه شي شي ځکه بیا مولانا وي ما احتمال خیال دار چې د په دین کې راغلي د خپل زوی نه دي زمانه پس به داخلي خو بیا د خپل خبر انا په پښتو کې داخلي پر او دغه باشي د چې وخت چې بیا شاشه کنه نه فاطمه پسو نو هغه سیو سره دا مثال له وی هغه لرګیو نسم هموار کړی شي نه اهل سره حکومت دی ګډوډ زما خیال ته او زه په دې مقام سم او ته لاړ او ته بس خپل خبر وکړه اقوال پکې مختلف دي نو ما تاسو ته هم ویل چې دا پکې وایي اسی دا تخیل مچی ابن کثیر پکې سوي او یې پکې اسنه ولكن الظالم انما تلقى ابن عباس انسحان من اهل الكتاب وفيه طائفه لا تكذب سليمان وظالم يكذبون دروغ ولهذا كانت بها سياق منكرات اشد هذه كل السائق ان المسلم المجاهد اي متصرف في خدمه وان المسلسل وكلها متلقات من قصص الكتاب بدايق شيء نور بكيسو وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرا لو دامدا ولندم دا وهذه كل من السريات ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم دا فكر ابن كثير خبر فيه أو نقل فيه مولا سيبقى تغيب أستاذ شيخ فلسل ذهني بغوايا انتو ما رفض أخبر الرازي ما خذوا أولي ترجمة بتوقلا ابن كثير ترجمة كون قراري كسا أنه تحقيق محلات ولقد فتنا خامخا امتحان کشور سليمان عليه السلام
والقینا غزول ولا کرسی په کرسی راغه باندې په تخت دغه باندې جسدن بوټي دغه دی بیمار شوی یو خبره جسدن هغه بوټي څه شی دی هغه بچي چې دی چې بل اسمان ته خېجولې هوا ته هغه راغلی دی شیګان دا بل ترجمه جسدن یو بوټي دا چې داغه بیانو کې یو زنانه نیمګړې بچت بچیاو دارو المانی دا مونږ نه غوډي مولستنه ثم انا برجوك الله ده الحق ما ذكر ولد الهج المرفوع زما بن ذا او انا واستغفر ربه او الله نه بخښ غواړي چې مولي ما دا خبره کوله چې ما ان شاء الله ولنګي قال رب اغفر لي ويغفلما ما لم استحسسه او چې زما کوم صادق الله زمانہ وهب لي ملك لا ينبغي وبخمات رسول حکومت چې دا چانه پس زمانہ لپاره مناسبت نه خوري دا اوس بیا شپه چې حکومت غوښته شي کنه شي غوښته وهب لي ملك لا ينبغي او دا خبر دې حسد څنګه کوي چې بل له مور کوا او حکومت وای غواړي جاء الله شون کې دې پیغمبر دې او هر زماني حالت داله چې پیغمبر ته هغه معجزه ورکړي دي شي چې دا هغه زمانه سره مناسبت خوري نو جاء الله سے خدا شي کان سليمان ناشن په بیت الملک او نبوتي وارث الله اراده کې زمانه سره معجزه پیدا شي چې زه سره ما الفت لرم او دا حکومت مزيات شي د عادت نه خلاف دا زمانه پیغمبر دی شي او دې کې نور خبرم دي چې علامه قبول د سوال می قبول شو یا به ورسې کما د الله طاعت وړي وکما او بیا وایي په زمانه کې د معجزې دا خبر شو او بیا د موسی عليه السلام په زمانه کې د سیر خبر وي د عیسی عليه السلام په زمانه کې تی وو د پیغمبر په زمانه کې فصاحت بلاغت او جوابي دا ذکر مختلف چې الله نه تاسو کو الله زیات ورکو ځکه پیغمبر به زیات کار شي کوله دا پکې وره انک انت الوهاب تبخون کې فسخنا له الريح مسخر کوم دغه په هواګانی تدریج شریعي وا په امره دا په حکم باندې رخان نرمي بلې کومږي سخت ول اسلامي عاصفتن نو حالات بدل دي کله سخت او کله نرمي حيث اصاب كم لك دي قصد اصابن قصد واراد والشياطين المسخر کوم هواګار په پیریان كل بنائن هر یو آبادی کوونکې وغواتین غوپی وهونکې په دریاب کې واخرین نور من مسخر کې مقرنی تړل شي په اسباب په قیدونو کې اسباب د صفت والقید اسوک دی غاړه کو ته غول واچوا تفصیل دا دیش شیطان په مختلف خلق مشغول چا بابا علی کولې چا غوپی وره او چا په ماشي کوله او تړل هذا عطانا الله طرفنا وتر خبره کې شي دا زو بخششتي دا الله طرف سره خبر شي دي دا زمو عطا فمن احسان کوا او امسك یا ساتا بغیر حساب ستاسو په حساب کتاب نشي کېدی یو ترجمه بی اندازي دا ماته حکومت کوي او بغیر حساب تاسو محاسب نشتی په شی باندې تاسو د پوس نه کوي یا حساب په آخرت کې نشته دي یا دنیا کې نشته دي یا بی اندازي دي او هذا عطاء كثير جدا لا يعد ولا يحسب بی اندازي ډیر شی درکړي وهذا تفسير بیان چا په دې سیمه دي دا په دې غږ وای دا دور بیان ستادي چې سل بیان دي یو کم سل دي او یادي اتیا دي او د ټول خپل ورزه او دا کار کې دا کام د بخشش دي هذا عطاونا الى موهبه الانسان النساء والقدر اجمعين دي لا يكاد صدا خبره ټیک نه ده خلاف لكم وای دا پکې وای مولانا سے بیچ دا حدیث دا عقل نه پسند دي تاسو یو خندل چې دا عقل نه پسند عقل ته څه لګا نو ما تاسو نو فویل کنه وای نه مې وای دا غلط حدیث لپاره یو راځي د قران خلاف ده دا عقل صریح خلاف ده د حواس خلاف ده مې ابن حجر شاګر خو نه ما ابن تیمیه وايي په دې خپل کتاب منهج سنت کې دا عقل خلافي نو دا هم ګوره غلطي ما ابن تیمیه نه وایي ما دا شاشن روح ومري کنه هغه د قران خلافي او دا عقل وې دام نه ما اسلام نه وایي خلاص تاسو بس وایي ما هو طيب بس هو مالي كان تايز استعمال جنيه ما مال هغه وایي سره موسوته موږ وکړي کنه بکړي سحر موږ به هم کوي تهجد به هم کوي لاندې به هم نو چې دا لس منټه دی مثل څومره دی وسی دی هغه دا طاقت دا په ګرا خبرو خلق ورو خلق تاسو اوس خو خان دی کنه خان دی خو خان نو بار تقدیر او خبر مې ته وکړي او یاد وایي
هذا عطاؤنا لكم بخشته فمن احسان کوا او امسک یا ساتا بغیر حساب بے اندازی تاسا سوک اندازی حساب کتنی شی یا قیامت یا اللہ لم تپوس نکی وذکر عبدنا ایوب یاد کا بندنا ایوب علیہ السلام پاوکی آواز کی خپل رب تا انی مثل شیطانو ما تا شیطان رسل بنصبین تا تکلیف وعذاب پا عذاب درد شیطان سے مطلب شیطان خو پیغمبر مسلط کی دل تا پکی زمخشری و الکر زمخشری دا خبرش کی دے چی دا بسنگ ویشی دا شیطان خو دای وسوسه کې دی شنو وسوسه کې وی هر کچا وسوسه وکړه او د وسوسه خبرو منله نو عذاب راغی نو ګویا شیطان ته نسبت شو سو وسوسه دا و چې ما دي الله امتحان راوړي صبر کولای شم کنه شم کولای اسو یو سړي ظالم متویل چې زما پر راځي او د شیطان وسوسه پیدا مکوا مو نه کړل سو یو بادشاہ او کافر د چیر پاین تر سوی خپل ګړي چیرل کا او کافر سره لکشن درو بکړي دغه ټول اقوال زما په معنی قابل ندي د منصب وسه وذا وجم جنسب عذاب مرضو اسوکو دا وسط شیطان پر مرض کې چې الله سره احسان نه کوي په دې پوښي سوکو له توسط نه د دفع بارک وسط شیطان وسط بل چاته کړه کدا پیغمبر اشتیا پیغمبر الله بیا مصیبت ولې وسط سوکو شیطان غره ذکر په شکل باندې تدې ته ویناو کوي په دې پوښي نه دی بیو ته وي دلته مصیبت د سره ته علاج کوي وینه کوم چې جوړ شي تا جوړ کما دولاله ته سليمان اسلام بيجي راوته د څه بوي هغه دا خو دې سوق شیطان دې مطالبه کوي چې د غیر الله په دې علالو کوي چې دې جوړ کما په دې پوښي سوق یې درې کسان غریب ته پوښتنه کوي څنګه پاک یو مرتد شوی کړه الله دوست وي داسې مصیبت ول راتلو دا ما ترسل شیطان یا وسوسه کړی یا خلق ته وسوسه کې زما بارک ما ترسل شیطان یسبن په تکلیف او عذاب نو الله ته ورخص برجلك خفض يوها اضرب برجلك هذا مسلم دايو چینا مقتصل لامبر زیده وهذا شراب در اسکول دو چینی دی یو عدد با همانی وی زما پلمانی دو موایا ظاهر تا قرآمانی یو چینه دا ویستهم ولاما دسی خلقون یو عدد اسکول شوا یو عدد لامبر شوا ادیو هذا خو یو دیکنا نا هذا دا مقتصلون دا لامبر زیده باردم یخ گرمه موسم و شراب تا مشروعهم دی سکات دندو وهم اهلو بخلامو تا اهل دارو سوكي مرين وفاتش وي اجن شو اسوكي الله والنور کو احيا لهم مات من اهل وعاف المرضى وجمعهم عليهم وجميع من تشط منهم وقيل واليه ميلوا من كان حي منهم اغيجوكم او الله والنور فذاك فتناسبوا ومثلهم هم دمر وسر نور رحمه منا ازو رحمت زمنا او نصيحت ته پر خوندن دغه دلته پکې چنجینه ری بدن کې ګرځیدل دا پکې وایا په ډیرا غوډول شي د صبر کړی سو کوئی د قدمنا د دې پورې ټول دانه دانه وا په یو کې چول شي دي په دې پوښ حتی بدا نظر پر دې کار شي خځه بوله منډه وهلې ایوب السلام ته نه وای په تدبیر مصیبت ته الله نه ډوړ نه وړي دې چې تلالک یختي خاص کړی د روي لپاره او دا نور خبره وای دی اهل تحقیق وای چې دا خبره باندې کې د پیغمبر شان سره مناسبت خوري مرزو به شي خدا سے مرون لگے خکر کې دې شي بیان شي کې دې بیا یعقوب علیہ السلام سترګو باندې هغه بس پردې بیا د شعیب علیہ السلام دا ټیک نه ده او دا خبره د داوود ایوب علیہ السلام سره شي دي نو دا نه دي او بعد یې دا دا نه کوي او صحت دې سره نه خو یو مصیبت او هغه له بیماری هغه واخذ واخل الله تعالی بيدك خلاص کې زغسل یومته دغایا موټي والا او زغه ستوي حظ الصغيره ورکی غوندي ډکې د حشیش یا د ریحان د قزبان فضرب به بديوها ولا تحنس حانس کې ګمو په قسم کې ان وجنا الصابر من مدرب صبر كون کې نعم العبد هو انه اول وذل توي دا رخصت دا غدا پر د کزم نه پر بعض علماء دا حکم دا غدي خدای زم په مسلک کې همشته دي حدیث پیش کوا د عبد الرزاق سید منصور بن دین مزم یو سره او په یو خځه سره بدپیلو په خپل بیمار تفوته دا چا وي دا مقعد نه پیغمبر خدا یو څنګه راوالي چې باقي سل وری ولې څنګه یو هي په یو ځل په پالو بل حدیث پیش کړي فلی په یو سره ناکار عمل کړی مریضو قریب الموت خبر اهل په مسنا نو سم د قشن دی بل حدیث پیش کړي دریشو لیکن شرط دا څنګه وترسه دا څنګه هر یو حصہ ابن عساکر ابن عباس تخلقوا الى بل چا په نه خصوصیت دي
احکام القرآن دا سوتی وی دا مجاہد نا دا ایوب لیکن وی قیا شافی ابو حنیفه و ظفر وی وزن بلوگ دا کارو کری دا ششتے والصحیح بقاء الحکم بیا روان دی عطاوی پریمانی بلا مسئلہ یو سری قسم خو زبخپل خضر جامینه ورکوما حتی چپا عرفاتو لیدی اگو تاوی پخری سوالکا او بیعبود عرفات تا وسی پی وزروا فقال انما عنیت یو ما خورز عرفی او تاوی اس پدی وقت کار کیریش دا ورسا او دیر خلق دلی پشکی پریمان چه حیلی روا دی او دا اصل کر صحت پارا وعندی زیر هر حیلا چه واجبی ختمول دا حکمت شرعی نبی قبلو زکاة لپار حیلاتو ولی غریبانان مالدار ورکړم دې دا ختمه غریب نه ورکو لکه مو چې غریب ته وځي شي نو هغه حیله باندې معنی چې حکمت شرعیه په ختمه یا اصل تکلیف ورکړي او دا تکلیف مو آپ کې کہیں که سقوط الزکات لکه سقوط الزکات نه ما سره زکات مال له کال کې پوره شي نه سبا پوره کې جوړ دي پس کدا سره یو ورځ مې ډیر شي یو ورځ شي خپل پیسې دوه امام ابو الکلام آزاد خبر کې تذکرہ کوي مولا عبد النبی دا اکبر بادشاہ غټ عالم شیخ الاسلام هغه بلګې دو یو ورځ مې شي به مال ځان طرف وته پکور کې یو ورځ قبر دی دکې رسپینو سو د یو ورځ مې ډیر شي د خزي توای دا مال وال استاشو یو اسمه شو کنه دور سونی شي خزه یو اسمه شي خاونده مال والا پاسو نور راو کده زکات لازم دی وایي کات وشه داخلي روان یا یو وین سره غسدا یو خزه واده کړی دا او دا غي څو صفای په عیدت پکاري د دې هله کوم دا استبراقت مشي چې خواله اوسه ودا او دا مسره په دې منځ کې ده بعض علماء حیلی مطلقاً جائز دی بعض مطلقاً جائز دی وقد اطوال کلام پی ذلك العلامة ابن تیمیہ کتاب یو کرده پڑی کی رد الحیل باندی تاسو چې داغه مسایده وګوري پتاو کو برنا کیشته نو هغه حیلی جائز دی او حیلی نه دی که ابطال د حکمت شرعیه کین غلط الکه د سکا وکا چې دا مونږ نه پوهی شي مونږ باندې فرض پاتې شي روزه نه خراب شي دا نه روان حیله اصل کې ما وی حیله یو طریقه ده د مقصد درسای مقصد دی خدای که خراب وای خراب نو هیله خراب مقصد می خدای ما هیله بخی مقصد دی خدای ما یو هیله بخی بس دقلن دی علاوه کتبی مقصد د فرض الله احکام ختم کم فرائض ختم کم واجبات ختم د حق حقوق اطلافی وکم مې غلط کار کوي ځان رسي حق ته ځان رسي خپل مقصد ته په دې پوښوي بیا کې دی د هیله د ابو حنیفه یو سره راغی ابو حنیفه ته یې د پلان کې سلور غواړم وا ډېر غټ مہر وای او زما طاقت نشته سو ماشي لا سو شو راغلو مقبل ما خو دغه روپې په کارو شپږ زره روپې خو شته دی وای اوس پیسې با ما خو قرض کړی ښا اسمه نه بیا راغی څوک ورتوای د خزه دیما د دې ځم کراچي کډو اخو مالدار خدي وي زموږ په دې دا موږ سپورت کتل وایو تاسو کراچي راځي بمبئی ته ځي نظر الا بنظم چې تاسو مال دور پیسې راکړي دا چې وته جغلات چې زه ته ما چې یو لاک دوه لاک ورکړي هغه کله غوښنه خبره بیا ورته کوم بل څه کوم دا یک لاک په یوه وړه خپل کار ته په مسلمان نو بلکې دا څه خبره خلاص اذا مقصد حسن دې ته کوي نو خوا مقصد دې قبیح دې نو قبیح دې لپاره مکو جایز کار کوي دا چې موای 400 مې هله جایز شو او اسقاط جایز ما کړی دا ویني زه خدای نه کوم کې بس شو کې زما چې دای کې شرعي څه نقصان نه شاده په کتابان څو دا پیسې دا څه شل دې بزمه کړه شل دې بزمه کړه یو دې بخښ کنه اسقاط کې خامہ جوړی کنه نو څه بګیا څلور پیسې او شپږ پیسې او تقسیمه ویو زه غریب دی دا غره پاره کې اوس مجبور دی نو ځکه نه دی
ته سره دې ناجور او قریب الوفات کې پیغمبر خدای څنګه والے او سر څنګه پکې د ضرور ته دا د لومو سند په هم سي ما دا هم ما خو د بریښي خبره کړې و تعالی په دې ته بل دا وایي کوي ان المصابرين يعمل عبد انه واذكر عبادنا من نگار زمونږه ابراهيم یاد کا هغه باندې ابتلا دا په اسحاق یاد کا په ابتلا دا په یعقوب دا الايدي خواندان د لاسول معنا د لاس باندې طاقت وي د لاس خواندان طاقت خواندان او طاقت د دې معنا چې په دې موجود دی د عبادت په طاقت ته او الابصار بصار د بصیرتنا خواندان د پوهې د دین په هوته طاقت په عبادت کې او بصیرت په دین کې دی ذکر د ایدی دی مراد کې عبادت دي مراد کې قوتونه دي ذکر د بصیرت ته مراد کې په هغه د دینو ان اخلصناهم من دي ځان لکړي دي بخاطر په یو ځان لشي باندې یو خصوصیت تدار یو کم یو دی ذکر الدار یاداشت قیامت دی د دې په څو کې تقراستو موږ خاص کړی دي په خصوصیت باندې هي ذکر الدار هغه څه دی د قیامت یاد دی بس قیامت پر تمګه ته فوتو قدر دي خصوصیات وانه عندنا بشكل من زوالي من المصطفين منتخبات دي الاخيار غرتي مصطفى من مختار الاخيار من غره غره کړي شوی غره یاد اسماعیل علیہ السلام په صبر کې انتها ده پلارته یا ابتی فعل ما تؤمر او یا صالح السلام یاد کا او ذل کیفل سو کوئی پیغمبر دے سو کوئی خسرے